أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. مخیاتونو کی تذکرہ وا د دې چې دا خلق با جهنميان بخپل عذر پیش کول غواړي خو عذر به قبل ولکیږي نه دی لبا ټیم نو ورکول کیږي چې دی په خپل عذر پیش کی الله یې موږ په دی باندې شیطانان لګولي هغه سره د دې ملګری دي ناغي وته هغه څه خسته کړلی چې هغه د الله د حکم د پیغمبر د طریقې نه خلاف دي نو دی بالته کې وایي چې یا الله هغه چا چې مونږه گمراه کړیو هغه کم ذکی دي هغه راتوخه د هغې تذکره پکې هم ده مخکې د هغې نه تذکره وه د دې چې کافر خلق داسې خبرې کوي چې دا قرآن کریم ماورئ دې ته غوږ مږ دی شور کوي دې دپاره چې دا قرآن مغلوب شي او تاسو پې غالب شئ چې دا قرآن بند شي دا د کافرو د بېدینو خلکو د کافرو د ملګرو د هغې د کوشش الله وایي په دې وجه باندې موږ دې له جهنم ورکوو نو هلته کې به بیا دا کم چې جهنمیان دي دی به دا وایي یا الله موږ ته هغه خلک وښیه چې موږ یې ګمراه کړي هغه د انسانانو نه که د پیریانو نه د دواړو ډلو نه یا الله موږ ته یې وښیه نو تپوس به کولی کې ولې چل بې کوئ یا د وخت نه مخکې وایي چې موږ نه به اوس تپوس کوي چې څه ورسره کوئ و چې موږ پې له پاسه وخیږو وایې غېږو نجعلهما تحت اقدامنا له پاسه پې وخیږو وایي دې دپاره چې ذلیله شي اوس دې آیتونو کې بشارت ذکر کوي بیا ورپسې تذکره به کوي د هغه خلکو چې هغې له به تخویف ورکوي کافر الله دې لګیا دي نو د بل په نورو قصو کې لګیا دي بیا ورپسې د ملائکو عجز به ذکر کوي دلائل په توحید باندې مختلف ذکر کوي مخکې مرستو ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا یقینا کسان چې داسې ووی رب زمونږ الله دی دنیا کې داسې خبره وکړه چې رب زمونږ الله دی ثم استقاموا بیا کلک شو په دې خبره باندې دا خبره اوې په ژبه باندې په حق زړه کې ولا ځای ورکو په دې باندې کلک ودرېدو تتنزل علیهم الملائکه نو نازلېږي به راکوزېږي به په دې باندې ملائک الله تخافوا ولا تحزنوا چې او یره مه کوئ غمجن کېږئ ما وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون
او زیره واخلی د جنت هغه چې تاسو سره کوم وعده کېدې شوه. استقامت د ټولو نه بهتر شی دی. علما ذکر کوي الاستقامت خیر من الف کرامت. استقامت د زرو کرامتون نه بهتر دی. بعض خلک وایي کرامت ته پلان کې ولی دی بزرگ دی کرامت والا دی. د اولیاء کرامت حق دی خو د هغې په اختیار کې نه نو دا د الله اختیاري د چا په لاس ښکاره کوي. د الله یو سړی خوښ شي په یو طریقې باندې یا د دین اشاعت کوي نو الله هغه له کرامت ورکي. د هغه په لاس باندې یو ناشنا کار ښکاره کي د هغه د حقانیت دپاره د هغه د تسلی دپاره. نو ان الذین قالوا ربنا الله یقینا کسان چې ویلی دا خبره چې رب زمونږ الله دی ثم استقاموا بیا کلک شو په دې خبره باندې دا خبره خپل زړه ته ورکوزه کړه دا عقیده جوړه کړه چې رب زمونږ الله دی. نو استقامت ماوی بهتر شی دی د زرو کرامتون نه بهتر دی او دا استقامت ډېر ګران کار هم دی. سورت هود کی هم راضی فاستقم کما امرتا کلک شا لگا سنگ چی تا تا حکم شے دے پر ما کلک شا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا ویختو مبارکو کے سپین پیدا شو سپین بکیو لگے دو ویختو ڈر کمو بعضی خبری چی راضی آخواسی خلق دزان خبری جوڑائی سو گوی وسمے لگول با سوکسوئی او هغه د وسمې ضرورت نه وته ابا تو رنگ وای تو رنگی په لګاو نه تو رنگ د ضرورت نه ولې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ویختو کې چې څومره سپین لګېدلی نو هغه ټول شمار ولې کېدو پشمار ویختو. بعضی اقوال چې ټول راجمع کې سو وای دومره نو د شلو نه پکې زیات نشتی چې دینو د شلو نه کم دی شلم ندی د شلو نه کم چې شلو نه کم ویخته شي سپین هغې سره بیا د رنګ څه ضرورت دی. عمر رضی الله تعالی عنہ ورته وی شیبت یا رسول الله وی بوډا شوې ویختو کې سپین ولګېدو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل شیبتنی هود و اخواتها زه د سورت هود او دې په شان دي دا نور سورتونه چې دې بوډا کړم په دې کې دا دي کنه فاستقم کلکشا استقامت اختیار کا لا کلکواله استقامت چې دا سړی بوډا کوي وي دې بوډا کړ هلته وی حکم دې فاستقم کلکشا ناکل کېدل چې دا په مسله باندې همیشه د پاره په ولاړې. رسول الله صلی الله علیه وسلم عادت مبارک هم داو نیکی کار چې به وکړو نو بیا به غوښته دا چې دا دې زه همیشه کوم. نو تتنزل علیهم الملائکه نازلی کی بارا کوزی کی با پاغیبان ملائک به علماء خل راضی کل برازی مختلف زیون دیاغي دنیا کی بم راضی کله چې خلق مری نو ملائک راضی نو بد سړی دا پسې بد شکل باندې راضی په بد خشم باندې راضی او کله چې نیک سړی مری نو هغه ملائک راضی داغه د استقبال د پاره داغه د تسلی د پاره. لگا صورت واقعہ کې الله ذکر کې آخر کې ملائک و تراشی ناغو تو فسلام لک من اصحاب الیمین او ته ستابانی سلامتی آئی او ته یہ د خیلا سوالونه د خوش قسمت خلقونه یې ته خوش قسمت ہے.
دارنګه نور وختونو کې هم راځي دغه نور زیونه کې هم د دې تذکره ده راځي پکې ملائک ول راځي په دغه وخت کې د مرګ په وخت کې وته راځي نال دغه ول تسلی ور کوي الله تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه اول دغه د الله طرف نو ته سلام وای سلام لك من اصحاب اليمين بل دا قبر کې وته راځي برزخ کې راځي ال دغه وته وای کله چې دنه تپوسو شي وینم کنه امت العروس ودشه لکه څنګه چې ناوی ودکیږي د ناوی په شانتي ودشه ناوی چې په سیس د سغم پینای نه د پخولو نه د سکار کولو سکار کسب د دې خبره پکې نه او بیغم خوب دی چې کله ناوی بیا چې ناوی وخت ختم شي زموږ د خلکو خوب پوخه دا ناوی چې دا به کته کار به پې نه کوم څو ورځې به دا بره ناسته وه بعض ځینو کې میاشت ناسته وه هغې باندې به کار نه کوم او بیا چې کله کار به پې کوم اولنۍ شروع چې به کول نه پراټې پخې کوئ ناقصې به کولې دا د خلکو هسې فضول رسمونه دي رواجونه دي خو خبره دای دا ناوی چې دې ته وایي اودشه نو دې ناوی پسې به بیا څوک راځي چې دا برایا ښیي وی هغه څوک به راځي چې هغه دې ته د ټول نه زیات خوښي په دنیا کې د ټول نه زیات خوښ چې دې ته څوک هغه پسې راځي نه هغه به راپاسي هغه به رایا ښیي ولې دې د چا دپاره چې ټول هر څه پرېښودي دي مور و پلار پرېښودو وروڼه خویاندې پرېښودې خپل کور یې پرېښو چا دپاره چې راغله نو هغه د ټول نه خوښ دی دې ته نیو دای قبر کې ورته هم راځي دغه وخت کې ورته وایي دویم جنت کې به راځي دا قیامت کې به راځي قیامت کې به راځي نو قیامت کې به ورته وایي نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ورپسې وایي منګ ستاسو ملګري په دنیا کې مو په ځنکدن کې مو نو بیا په قبر کې مو نو وسم یو په آخرت کې په دنیا کې مو نو په آخرت کې دانګه سلام مو بتوي هر طرف نه به سلام 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 قولا من رب الرحیم وامتاز اليوم ایها المجرمون قیامت کی بمی او مجرمان نن ورځې جدا شي د نیکانو خلقونه اے مومنان نه جدا شي نال دغه ته سلام ایست الله طرف نه سلام نو دغه وخت کې په میدان حشر کې به تم دا سلام علیکم ویلکی ملائک په پس راضی الله تخافوا ولا تحزنوا جو يرمک و یغم جن کېږي ما وابشروا بالجنه خوشالي حاصل کې د جنت یرزان باندې مرابل تاسو جنتیان خلق یې جنت تبزي التي كنتم توعدون اج تاسو رقم وعد کې دیشوا نحنو اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الاخره منګ تاسو دوستانو په دنیا کې مو په آخرت کې تاسو ملګری وکړه دوستانه تعلقات خو خلق سره ملګرتیا وا ولکم فیها ما تشتهی انفسکم استاس د پاره په دې جنت کې به هغه څه چې تاسو نفسونه به غواړي تاسو د نفسونو سشي ته اشتها راځي سغواړي ما تشتهی انفسکم چې پزړه کې سرازي ولکم فیها ما تدعون استاس د پاره به په دې کې هغه څه چې تاسو به غواړي دی چې سغواړي سه پزړه کې راځي ست تمنا کوي نا به ملاویږي حدیث کې راتلو د دې لپاره په جنت کې به هر هغه څه چې ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر چې نه به غوږونو اورېدلي په دنیا کې نه به سترګو لیدلي او نه په زړه کې د هغې باره کې خیال تیر شوی بل ځکه الله رب العزت قرآن کریم کې وایي
ولهم مشتهت انفسهم. د دې دپاره به هغه څه چې د دې نفسونه به غواړي هغه څیزونه به تلذ به الاعین چې سترګې په هغې باندې مزه اخلي، سترګې په څه باندې یخیږي، زړه ته به مزه میلاویږي، خور میلاویږي، هغه څه به میلاویږي هلته. دنیا د هغې نه ده. دنیا باره کې که ډېر څه شي، هر څه شي، د دنیا چې څومره نعمتونه دي هر څه یي، لیکن چا ویلي ما کل ما یتمنى المرء یدرکه، هر هغه څه چې هغه نفس غواړي هغه نه مومي. چا ویلي په دنیا کې هر خواهش نه پوره کیږي. یو سړي ته تپوس وکړي، بل نه تپوس وکړي، بل نه تپوس وکړي، ستا په زړه باندې څه ارمان شته که نه؟ په دنیا کې ګرځه ګرځه ګرځه. یو سړی هغه دعاګانې به یې کولې، نو دعا یې قبوله شوه. ورته ویې ته چا شانتې جوړېدل غواړئ؟ دنیا کې وګرځه وګوره د چا په شانتې جوړېدل غواړئ چې هغه شانتې تعالی نعمتونه درکو. دی ګرځېده 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 یو طرف ته، بل طرف ته، بل طرف ته، څوک یې دغه نه شو، په زړه کې رانغله. آخر یو ځای یې ولیدو، یو سړی دی او سمه بادشاهي ده، ګیر چاپېره دی خلک ولاړ دي، هغې ټول زامن دي. هغې ویل که دا سړی چې دی نو دا په نعمتونو کې دی، د باندې څه غم نشتي ښه. وی سوال کوم چې د ده په شانتې شم. نو روان شو ته زړه کې رانو که تپوس خو تې وکړه که نه؟ تپوس چې تې وکړو راغی پسې میلاوېږم ستا سره. میلاو شو سره، هغه وی ستا په زړه څه غم شتي که نشتي؟ وی ولې؟ وی دغسې خبره ده، ما ته ولیدې چې تا باندې څه غم نه ښکاري. هغه وی داسې وکړه چې یوازې تا سره خبره کولی شم، دا نو خلک ټول چې دي دا ګوري. نو هغه سره یوازې شو، خبره سره وکړه. وی زما په زړه باندې چې که څه تېرېږي هغه دې آخر خبره کې زموږ پښتو کې خلک وایي د غره په کافر دی الله نه راولي وایي. وی څنګه؟ وی زما ښځه وه، هغه ناجوړه شوه، مرګ ته نږدې شوه. وی بس زموږ دې تمه قطې شوه، موږ ته ولاړ یو. ما ته وایي ستا څه غم دی چې زه مړه شم، ته به بل واده وکړې او بیا به د ژوند مزې به تېری، زه به دې هېره شم. هغه وی زه خو چې ته مړه شوې بل زه دغه نه کوم، واده نه کوم، ستا په غم کې به بس زه به مړ شم. هغه وی نه زما یقین نشته تا باندې. دا خو خلک وایي ټول داسې وایي، خو چې کله ښځه مړه شي بله ورځ له بیا واده کړی. هغه لاړ شو غسلخانې ته لاړ، په خپل ځان نامرده کو. راغی ښځې ته وی دا چل مې وکوزه. ښځه یقیني راغی، ښځه ورو په جوړېدو شوه، ښځه جوړه شوه. اوس چې کله ښځه جوړه شوه، ښځه وایي زما خو ستا ژوند که تېرېږي نو زما ژوند نه تېرېږي. زما خو کوم څه دپاره چې د انسان د سړي او د ښځې مسلې، هغه مسلې زما دي، زه خو صبر نشم کولی. نو سړی خو زکار وتی دی، نه چلو کي خو کېږي نه. دې دور کې خو خلک نور مسلې دي. سړی دی ځان ښځه ولیکي، ښځه د ځان سړی ولیکي. اوس خو مسله اسانه ده. هغه وخت کې خبره دغسې وه، ځان یې نامرده کړی و.
نو دا کم سړی چې تا ته ښکاري نو دا زما زامن دي په نوم باندې خو زما نه دي زه کور ته بل سړی راولم هغه وی زما خو د ده په شان دی خو کېده خو مې سره نه دي خوښ د شرم ژوند دا د شرم ژوند واپس راغی وی زه چې په کوم حال یم دقسې خیمه ښه الله چې چاله څه ورکړي په دقې باندې شکر پکار دی یعنې هغه غټ د شرم وخت خو دغه دی بل سړي ته وی راځه من کر راځه نو دنیا کې دا نشته چې هر خبره به ستا پوره کېږي وی تجري الریاح بما لا تشتهي السفن کشتۍ کله کله چلیږي په هغه طرف باندې چې کشتۍ هغه طرف ته تلل نه غواړي ولکم فیها ما تشتهي انفسکم ستاسو دپاره په دې کې هغه څه به چې ستاسو نفسونه به غواړي هغې ته به اشتها کېږي ولکم فیها ما تدعون او دې کې ستاسو دپاره به هغه څه چې تاسو یې کوم غواړئ نزلا من غفور الرحیم دا میل مستعاب د هغه ذات د طرف نه چې بخلی بخونکی دی رحم کوونکی دی ورپسې مسله ذکر کوي مسله د توحید وا هغه دعوه د صورت موږ مخکې ویلي وو دعوه د صورت او الله طرف ته رابلل د الله نه دعا غوښتل توحید طرف ته خلق راوبلن نیک عمل کوا توحید ومانا نیک عمل کوا ومن احسن قولا ممن دعا الى الله او سوک زیاد خیسته کېدی شي د وینا په اعتبار دا چانه دعا الى الله چې هغه رابلل کوي الله طرف ته وعمل صالحا او عمل کړل نیک وقال انني من المسلمين او دی و یقینا زیم د مسلمانانو نه ددنه بهتر سو کې دی شي دی الله طرف ترا بلل کوي دا الله توحید ترا بلل کوي دا الله قرآن ترا بلل کوي ددنه خو وینا د بل چا کې دی شي د وینا د ټول نه بهتر ده د ټول نه غوره ده نن خو لګیا دي دعوتونه کول کېږي څوک یو طرف ته دعوت ورکوي څوک بل طرف ته څوک بل طرف ته څوک بېدینۍ طرف ته دعوت ورکوي څوک بدعملۍ طرف ته دعوت ورکوي څوک یو ته څوک بل ته او دلته کې د دعوت چې ورکوي نو الله طرف ته ورکوي ښه د ټول نه ښه سړی دا دی که نه ښه وینا د ده دا ده ومن احسن قولا نو څوک دی زیات ښایسته د وینا په اعتبار د هغه چا نه دعا الالله چې دعوت یې کړلی دعوت یې ورکړلی الله طرف ته وعمل صالحا او عمل صالح یې کړلی وقال او دا ویلی دي نو دا خبر یې کړلی انني من المسلمین یقینا زه یم د مسلمانانو نه څو عام یو مسلمان سړی یم غرور فخر پکې نشتی تکبر پکې نشتی ولا تستوي الحسنه ولا السيئه نشي برابر کې دی نیکی او نه بدی نشي برابر کې دی ایمان او کفر نشي برابر کې دی نشي برابر کې دی قرآن او سنت باندې عمل کول او د دې په خلاف باندې عمل کول دا دواړه نشي برابر کې دی ادفع بالتي هي احسن یو طرف ته ښه اخلاق دی بل طرف ته بد اخلاق دی یو طرف ته نیک عمل لے نو بل طرف ته بد عمل لے یو طرف ته توحید دے نو بل طرف ته شرک دے دا برابر دی نا ادفع باللتی احسن دفع کوا پا طریقے بانے چی آگئی بہتر پا حسنی سراب سیئہ دفع کا فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ نو کل چی تا دا سے عملو کو دا سے کار دیو کو توحید طرف ترا بلل کے عمل کے نخا عمل کے بد عملی نہ کہ لسیئہ بد اخلاقی نہ زان ساتے ادفع باللتی احسن دعوت چی ورکے نم پخولی طریقے بانے دعوت ورکے نو فیض اللذی بینکا نو اچانک یہ با آغا سڑے چستا پا منز کے او داغا پا منز کی دشمنی وا کانہو ولیون حمیم گویا کہ آغا دے گرم دوست خالص دوست خالص مخلص دے کانہو ولیون حمیم خو شرط پکی دا دے چی آغا تم اللہ دا توحید دا دولت ور نصیب کی نو چی کل توحید دولت ورت ور نصیب شو آغا مومن شو آغا مسلمان شو
نو بیا المؤمن کرجل واحد، دا ټول مؤمنان دا سیدی کجسد واحد، دا پشان د یو بدن باندې دي. ان اشتکا عینه اشتکا کلو و ان اشتکا راسه اشتکا کلو. کده د پستر گمای تکلیف ده نو ټول بدن بیا آرام ده، کده د پستر باندې تکلیف ده نو ټول بدن بیا آرام ده. مومن بئی داسي نن په یو مومن باندې مسلمان باندې تکلیف ده، هغه په هندوستان کې ده که هغه په انګلستان کې ده، ارزه کې چې ده، خو چې ده مسلمان نو دلته کې د دې مسلمان ما په هغه باندې زړه خوږيږي، دا هغه سره ده. هلته کې هغه باندې تکلیف ده، دلته کې دله خوب نه ورځي. دا نه چې دلته کې گاون کې مسلمان ده، هغه باندې تکلیف ده او دغه په قلان باندې ځان له خوب کوي. هلته کې د په گاون کې یو مسلمان دی، هغه سره د خوراک سنشته، هغه وږي شپه تیری او دغه په قلان باندې په مړه خېټه باندې او بے خطر لګیا دی او د خوب کوي، دغه غزیدلو په باندې خوب کوي، هغه له دولوګي د وجه نه خوب نه ورځي. دې مسلمان نه وایي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د گاونډي حق بیان کړل، نو د معاشري حق بیان کړل، نو د مؤمن حق دی. دا مؤمن به دا سي چې دا ټول مؤمنان مسلمانان دا اخوتون دارون دي. کله چې د دورونو په منځ کې اختلاف دی، جګړه ده، دشمنی ده، نو سبکه فاصلحوا بین اخویکم، د خپل ورونو په منځ کې صلح کوي، مصالحت کوي. وما یلقاها الا الذين صبروا، اور کول کیږي دا مگر هغه کسان چې صبر کړل. وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، او نور کول کیږي دا مگر هغه سړي لا چې هغه د غټ برخي خاوند دی. غټ برخه د چا ده؟ غټ برخه دا چې هغه مؤمن دی، هغه موحد دی، هغه نیک عمل دی، دا هغه غټ برخه ده. کمزې کې دا دین الله په حکومت کې نه، د الله په بادشاہي کې نه، دلبا الله په جنت کې ځای ورکوي، غټ ځای بوله ورکوي. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه، یقینا خلق کسان چې وی رب زموږ الله دی، بیا ثم استقاموا بیا کلک شو په دې خبره باندې، تتنزل عليهم الملائکه، نو نازلیږي را کوزیږي با پاغي باندې ملائک. الله تخافوا ولا تحزنوا ويبوتا، الله تخافوا چې او يرم کوي، ولا تحزنوا غم کوي، وابشروا بالجنه، او زیره بوله ورکی د جنت، چې او واخلې زیره د جنت، زیره می در باندې د جنت تبزي. هغه جنت کل التي كنتم توعدون، چې تاسو سره کوم وعده کې دیشوا. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الاخرہ، منگا ستاسو دوستانو پا دنیا کیم و پا آخرت کیم، فی الحیات الدنیا پا جون دنیاوی کیم و پا آخرت کیم، ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم، او ستاس دپارا پا دے کی با آغسی چی ستاسو وطا زڑکی گی، ستاسو پا زڑکی سرازی، ولکم فیہا ما تدعون، ستاس دپارا وی پا دے کی آغسی چی تاسی غواری. نزولا من غفور الرحیم، دا مل مسیاب دا غزات دا طرفنا چی بخون کے دے مہربان. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله، سوک دے زیاد خیسته د وینا په اعتبار باندې دا غچانا دعا الى الله چې دعوت ورکړل الله طرف ته، د الله توحید طرف ته، وعمل صالحا، عمل کړل نیک د قران او سنت مطابق. وقال انني من المسلمين، او د داس ویل چې یم زده مسلمانانو نا. ولا تستوي الحسنه ولا السيئه، نشي برابر کې دي نیکی او نه بدی، نیکی او بدی برابر کې دي نشي. ادفع بالتي هي احسن، تدفقوا دے بدئی لرا پا آغا سبانی چاگئی خیستا آغی حسنا، حسنی سرا پا خو اخلاق بانے بد اخلاق دفکا، پا نیکو بانے بدی دفکا، پا سنت بانے بدعات دفکا، پا توحید بانے شرک دفکا. فیض اللذی بینکا و بینہو، نو اچانک آغا سڑے چستا پا منز کیا، او دا آغا پا منز کی دشمنی وا، کانہو ولی حمیم گویا کی آغا دوست گرم، دوست خالص. وما یلقاها الا الذين صبروا، او نور کولے کی دا مگر چالا چې صبر کړل، کلک ولاړ ټینګ شه دې په حق باندې. وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، او نور کولے کی دا مگر چالا چې هغه د غټ برخي خاون. الله رب عزت موږ قرآن او سنت باندې عمل توفیق راکړي.